دویمه سپاره 3 نمبر رکوع او سوره بقره 19واں رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړئ په صبر او په مونږ سره. ان الله مع الصابرین بشک الله صبر کوونکو سره دی. ولا تقولوا تاسو موایل من هر غچال یقتل فی سبیل الله په لار د الله کې چې قتل کړل شي امواتون چې دا مړ دي بل احیاء بلکې دا ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور یعنی پوهه نه لرئ. ولنبلونکم ضرور به مونږ تاسو ازما کو به شی په یو شیز من الخوف د یرینا والجوع د لوګنا ونقص من الاموال او د مالونو کمینا والانفس د ځانونو کمینا والثمرات او د میوه کمینا وبشر الصابرین او زیره ورکه صبر کوونکو د الذين خلق اذا اصابتهم مصیبه سو چې د خلکو درا ورسېږي مصیبت قالوا دی و انا لله بشک مون الله د پاره یو و انا الیه راجعون بشک مون بد طرف ته ګرځېږو. اولئک علیهم صلوات دا خلق دي چې په دوی باندې الله له جانب درودونه دي من ربهم د دوی رب له طرف او رحمت او رحمتونه دي و اولئک هم المهتدون او دا خلق هدایت والدي. ان الصفا والمروه بشک غر غونډې د صفا والمروه او د مروه من شعائر الله الله لنخون دي. فمن حج البيت او اعتمر فسوق حج کوي د کعبه یا عمره کوي فلا جناح عليه پس نشته ګناه په د باندې ان يطوف بهما چې د طواف کې د صفا او مروه غره. ومن تطوع خيرا او سوق چې خېګړو کې خپل جانب د لپاره غوړه ده. ان الله فان الله بس بشک الله شاکر قدردان علیم علم ان الذين بشک خلق یکتمون چپټوي ما انزلنا چې موږ نازل کړ من البینات د واضح آیاتون والهدى او د هدایت من بعد رسول د ما اغس بینا چې موږ بیان کړو للناس خلق ته فل کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا کاغه خلق دي چې په دوی باندې الله لعنت ته ويلعنهم اللاعنون او په دوی باندې لعنت کوونکو لعنت ته الا الذين مگر هغه خلق تابو چې توبه گار شول واصلحوا اوزان سيکړو وبينوا اوزان ظاهر کړو فاولئک دا خلق دي اتوب عليه چې الله د دوی توبه قبل هما وانا التواب الرحيم او الله ډیره توبه قبل انکه مهربان یما. ان الذين بشک خلق کفروا کافران دی وماتو امړ شو وهم په داسې حال کې چې دوی کفارون کافرانو. اولئک علیهم لعنت الله دا کاغه خلق دي چې په دوی باندې الله لعنت ته ول ملائکه فرشتو لعنت ته والناس اجمعین د ټولو خلق لعنت ته خالدین فیها همیشه په دوزخ کې په اور کې اوسي. لا یخفف عنهم العذاب نه بد دوی په عذاب کې څه کمی کېږي ولا هم ينظرون بدوی ته مهلت ورکېږي. و الهکم اله واحد او د ستاسو اله عبادت مستحق هغه یو ذات د عبادت مستحق لا اله الا هو نشته عبادت مستحق مگر هغه ذات الرحمن الرحیم چې رحمان الرحیم یعنی ډیر مهربان رحم کوونکی.